ملګرو سلامونه او نیکی هیلې او احترامات او سید الرحمن کاکا خیل ستاسو سره د سحر د واک په مناسبت سره مخاطب شوم او دا جالمیا ده. جالمیا د جمعه ته د خیر څخه جو دغه تاسو ته خو چې دا ډېر ښایسته په لوکیشن باندې جوړ شوی جمعه ته. دا مخامخ چې کوم تاسو ګورئ لاندې دا شیشې دي، دا د پلانټ شیشې دي او دلته بور شوی دی او د دې نه سپلایي بره جالمیا ته کیږي. مخامخ که تاسو ګورئ دغه د ټانګې شاپول دی، ښه دا د ټانګې شاپول یا پول دی او دې خوا دغه شولګره ده، دا غټه شولګره ده. د دې غر نه هغه طرف ته کومه ایریا چې پرته ده هغه موږ تاسو ته ښیو، خو فلحال په دې طرف باندې تاسو بوځو او تاسو دې جومات ته بره ښیو. دا کوم جومات چې تاسو ته ښکاري د معیارو نه او د شکرت نه او د دغه شړې نه دغه جومات ته ښیو. چېرې دا جومات نوی جوړ شوی دی، ماشاءالله ډېر زبردسته جومات دی. نو ګورو او زموږ سره اوسئ. هذا مسجد اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. شاباس ما شاء الله ما شاء الله. دا ملګرو ښه د خیره سه ان شاء الله د الله په حکم سره دا جومات تاسو ګورئ دا چې کوم جوړ شوی دی. ښه الله اکبر الله اکبر. دا ګورئ ملګرو دغه جومات دی کوم چې تاسو ته د شکرت نه او د معیارو نه او د خوا او شا نه دا په نظر باندې راځي که نه. دا ګورئ څومره ښایسته په لوړه باندې دی. دا نظارې که تاسو وګورئ الله اکبر څومره ښایسته خوند کوي. ټوله دنیا ته دلته په نظر باندې راځي. مخامخ دغه ایریا هم تاسو ګورئ او بره دغه اصیلو بانډ او زردالي بانډ هم ګورئ. ټانګې شانتې ښه په ښکاره په ډاګه باندې پروت دی او دغه مخامخ هغه کور دی ماشاءالله. سپیکر په دغه کې لګېدلی دی بره په ونه کې، هغې ته حالان کې هم ضرورت نشته دی، خو دا هغه جومات دی. صحیح دی جي ماشاءالله بارک الله. دلته مازدیګر کې چکر را لګوئ ډېر ښه په لوړه باندې او ډېر په ښایسته انداز باندې جوړ دی، ښایسته ماشاءالله زبردسته. او بل دا شی دی چې یاره د ښکته د کوزو د خوړ او د خوا شا دغه نظارې ته هم ډېر په ښه انداز باندې کېږي. دا ملګرو تاسو ګورئ د ټانګې شا پول دی او د ټانګې شا د پول نظاره تاسو کوئ او مخامخ دغه شولګره ده. ښه په دې شولګره کې ډېرې زیاتې شولې کېږي او ځینې ځایونه پکې شړ هم پراته دي، دغه تنازعات پکې دي. نو دا د جومات نه بار دا د جومات هغه دغه دی دیوار دی. صحیح دی جي. او لاندې کوم تاسو ګورئ نو دا پلانټ د بره د جالمیا دپاره د دې ځای نه سپلای کېږي د اوبو. مخامخ دغه اصیلو بانډه ده، چمیرانو بانډه ده، توپانچا خو د بل طرف ته دی، دغلته د دې پل خواته دغه چې کوم دی نو ټانګې شا دی. صحیح ده. او دا مخامخ دغه د جالمیا دې طرف ته سایډ دی او دا چې کوم تاسو ګورئ ماشاءالله ډېر ښه ښه جوماتونه هم دي، واړه واړه جوماتونه. دغه یو جومات پکې تاسو ګورئ، یو جومات دغه دی. نثاره ځو په هغه بد طرف باندې ځو که نه؟ ها ښه صحیح ده. یو دغه جومات ملګرو تاسو ګورئ، زه ته لږ زوم کوم. یو دغه طرف ته دغه جومات دی، یو هغه طرف کې جومات دی. د دنیا جوماتونه دلته دي. ښه دا واړه واړه جوماتونه کوم تاسو ګورئ دا ماشاءالله د دې ځای نه نیغ په نیغه باندې دا د جالمیا چې کوم د سر ته د وچوړي دی خواته دا کوم چې سپینه ماڼۍ چې تاسو ګورئ ماشاءالله وایټ هاوس د هغې سره خوا کې دغه جومات دی او د جومات نه لاندې دا د خوړ نظارې دي. نو موږ به ځو په دې روډ باندې شا طرف ته کوم طرف ته چې جالمیا پرته ده. نو زموږ سره اوسئ. ښه جي ملګرو اوس په دې طرف باندې موږ راوختو او تاسو ته د جالمیا د دې وچوړي د غر نه دې طرف ته دا نظارې ښیو. دا چې کوم دی نو دا د جالمیا هغه روډ دی کوم چې فلحال د تعطل شکار شوی دی که نه. په دې باندې لږه مسله راغلې ده او ګورئ دا روډ په روز کالې پې ښه په زوردار طریقه باندې چې کوم دی نو دلته هغه کار شروع شوی خو په هغه ځایګي کې دی باندې اوس کار بند دی ځکه چې څوک غالبا چې څلار مار ول نه ورکوي. ښه ملګرو دغه تاسو ګورئ دا لاندې دا د نوجو هغه خوړ دی زموږ د معیارو کوم چې سور پل طرف ته وتی دی. صحیح دی جي. دا هغه ایریا دا مخامخ نور دی
او د انور په وجه باندې تاسو ته به لاندې نه ښکاري خو بیا هغه خټ چې کوم تاسو ګورئ دا این کمر خټه نثاره ښه د دغه ځګي لږه حواله ورته ورکړه کوم ځایونه دي نور د وجې نه به داسې هندوستانه او دا پناه ده پناه ده او ډېره زبردسته دې ته لوکیشن برابر او خو نه ښکاري که نه به بالکل ځکه چې مخامخ نور دی او د انور نه لاندې چې کوم نه دغه ایریا خو بالکل مکمل تاسو ته نه ښکاري موږ ته نه ښکاري تاسو ته به څه ښکاري که نه او دا د جالمیا هغه روډ دی کوم چې فلحال د تعطل شکار شوی دی دا ګورئ ماشاءالله دا د جالمیا هغه روډ دی کوم باندې چې فلحال کار بند شوی دی خو تاسو ګورئ ښه کولاو روډ دی ښه او کله چې دا روډ د دې جالمیا په دې منځ باندې ورشي که نه نو تاسو یقین کوئ چې د دې په وجه باندې به دا غونډه جالمیا دا به کامیابه شي دلته به خلک ځمکې واخلي دلته به خلک آبادیانې راوباسي یعنې د معیارو نه چې څومره خلک دی که نه او د چا څه لږ ډېر وس دس کېږي نو هغه به دې غر ته ځان دغه کوي په دې غره کې به چې کمنیانو ځان له کور بندوبست کوي ځکه چې د دې ځګي نه ډېر ښایسته نظارې کېږي زموږ د معیارو دا ټول هر څه ته په ډاګه باندې پراته دي اوس هم زموږ دغه خواست دی چې یاره کم از کم چې کمنیانو په دې روډ باندې کار وشي او په دې کې چې کوم ول دی په دې کې چې کومه مسله ده چې هغه په احسن طریقه باندې حل کړي نو یو به دا جالمیا آباده شي او بل دا دی چې د خلکو دا ځمکې به ورسره دا به ورسره قیمتي شي او ډېر ښایسته لوکیشن دی ښه زبردست زه تاسو ته ښیم د دې ځای نه ما څه ښکاري ښه مکمل او دا خو هغه روډ دی چې په دې روډ باندې لا موږ را روان یو مخې ته هم تاسو ته ښیم چې کوم ځای پورې دغه دی دا روډ تاسو ته ښیو او دغه غونډۍ نه بس لږه شانتې تاسو ته د دې کلي علاقې دا لوکیشن هم درښیو دا مخامخ چې کوم تاسو ګورئ نو دا د جالمیا روډ دی او دا یو ډېر زبردسته پروګرام روان کړی و د نیشنل پارټۍ د طرف نه بهادر خان صاحب ګلې د پارټۍ د طرف نه دا یو ښه تحفه وه کوم چې تاسو ګورئ خو دا زمونږ د بې اتفاقۍ په وجه باندې دا روډ چې کوم دی نو دا د تعطل شکار شوی دی ښه حالانکه په دې باندې ډېر ښه په تیزۍ باندې کار روان و اوس هم د الله پاک وکړي چېرې دا روډ چې کوم دی نو منتخب حکومت راشي او منتخب حکومت بیا د دې روډ فیصله وکړي د دې خلکو سره کینی او دا ګوره دا خوړګۍ چې کوم دی نو دا د اوبو وړی دی دا خاوره چې کوم که نه دا د اوبو وړی دی لاندې دلته یو غټ ډیری و ښه یا الله خیر دغه بیرته پکې لار جوړه کړې نو دې ځای کې به یو وړوکی شان پول ورکړي یو وړوکی شان پول وله ورکړي که نه نو بیا به دا مسله د خیره څه حل شي ماشاءالله خو مخامخ نور دی نو د نور په وجه باندې تاسو ته نه ښکاري هر څه خړ دی او سار دی که نه نو دغه د لاندې د کلي آبادي ده دا ځایونه ته څومره ښایسته خوند کوي څومره زبردسته لوکیشن دی ګورئ تاسو دغه مخامخ کور پکې جوړ شوی دی ډېر مخکې نه خو لږ کار پکې پاتې دی او بیا دا بره د جلمې دغه کورونه دي دا ګورئ څومره ښایسته خوند کوي دیسي ماحول دی ماشاءالله د غر نه غر دی او د کلي نه کلی دی صحیح دی جي نو نثاره څه وایي د دې روډ په حواله سره څه خبره اتره کې زبردست روډ دی ماشاءالله زما خو ډېر خوښ شو ښه جي ډېر ښایسته سیندرې مې پرتې دي او ډېر زبردسته لوکیشن دی دا خوړم ته مزه کوي دا فلم ته ښکاري تا واورېدو صحیح ده او بل زمونږ د واک دپاره واک دپاره هم ډېر ښه زبردسته ټریک دی که نه ښه هلکه نثار خان پکې خبره وکړه چې یار دا د واک دپاره هم ډېر زبردسته دغه دی ښه اینه دا تاسو ګورئ دا روډ په هغه ځایګي پورې تللی دی بس په دغه ځایګي کې چې کوم دی دا بند شوی دی ټیک شو جي ځکه چې دغه ځایګي کې او نو بس پټۍ پکې جوړ شوی دی که نه ګورئ دا تاسو ښه دا د دې ځایګي پورې دا روډ راغلی دی په دې ځایګي کې مسله ده اینه دغه تاسو ګورئ دا روډ دا په دغه ځایګي کې مسله ده بس د دغه ځایګي پورې دا روډ راغلی دی او نور تیاره کاته ده تیاره نو ملګرو نن مې ستاسو سره د جالمیا د ایریا هغه ویډیو وکړه امید لرم چې دا به ستاسو خوښه شوي دغه زموږ کلی علاقه ده او دا خړ پړ غرونه دي او ښایسته نظارې دي زبردسته د سهار واک دی
او د سهار د واک په مناسبت باندې موږ دلته ویډیو جوړو ځکه چې سیګنل چې کوم دی نو بیخي کمزوری دی او کله چې بجلی نه وي نو بیا هغه سیګنل هم ورسره غایب وي که نه. نو په دغه وجه مې تاسو سره د جالمیا د وچوړي د خوړ د پاسه چې دا کم جومات دی او کم وایټ هاوس دی سپین کور دی ماشاءالله هغه نظاره مې ته درکړه او بیا په دې روډ باندې موږ مخکې روان یو. دا خپل سفر به زموږ جاري وي او امید لرم چې دا ویډیوګانې به ستاسو خوښیږي. تاسو به څه زده کړه کوئ تاسو به نظارې ګورئ کله علاقه به ګورئ. نو الله مو ښاد او آباد ساته. زموږ دستک جندول یوټیوب چینل دا مو سره لایک او سبسکرایب یې کوئ او په هغې باندې د کلي علاقې دغه مختلف ځایونه دغه تاسو ته به ښکاري. ټیک شو جي ډېره مهرباني. او ټلۍ ورته ووایي نثار خان وایي چې ټلۍ ورته ګنګړي له اوسه ګوتې وړئ ګنګړي له به ګوته وروړئ. صحیح ده جي.